احلت حلال کړل شوی دي لکم استاسو د پاره بهیمۃ الانعام بهیمۃ الانعام بهیمه دا غیر ذوی العقول ته ویل شي ار هغه سیس ته ویل شي چې هغه کې عقل نه وي عقل پکې نه وي رومبي اطلاق د بهیمه چې کوم دی په هر جاندار باندې کیږي هر یو سالرون کیږي ته چې کوم دی بهیمه ویل شي خو اطلاق په غیر ذوی العقول یعنی کوم سیس چې خبرې نه کوي انسان او پیره دا ذوی العقول دي دینه علاوه د څومره سيزونه دي زناور چې دا ټول غیر ذوی العقول دي امام شعرانی رحمت الله علیه فرمایي دا غیر ذوی العقول دا معنی نه ده چې دی کې عقل نشته دی ځکه ارشد الله عقل ورکړل ځکه الله فرمایي چې وان من شیء الا يسبح بحمده هر یو سیز د الله تسبیح کوي کو ګټي دي کو ونی دي کو بوټي دي هر یو سیز ته الله عقل ورکړي دي خو انسان ته خو درجه دي په دې عقل کې انسان ته د ټولو نه زیات عقل ورکړي دي د دې وجه نه انسان مکلف دی نو د دې دا معنی نه ده چې کوم شیز غیر ذوی العقول دي کې عقل نشته دی عقل پکې شته دی خو د په خبره باندې انسانان پوهیږي نه نو بهیمه او بعض مفسرین وایي چې بهیمه د څلورو خپو زناور ته ویل شي نو الله فرمایي احلت حلال کړل شوی دي لکم استاسو د پاره بهیمتو چارپایان زناور نو دا لفظ عام کم زناور ټول زناور سپی اومل شوی دي نو الله خاص کړو بهیمۃ الانعام کورنی زناور انعام دا کورنی زناور ته ویل شي تشبهیمه لفظ عام هر قسم زناور پکې داخلي نو الله فرمایل بهیمۃ الانعام کورنی زناور نو کورنی زناورو کې چې کوم دي اته قسمونه جوړيږي سلور اصولي تور جوړيږي به چې تقسیمانو اته جوړيږي ګډه بیزا غوا اوخ او دا میخه د غوا په جنس کې داخله ده دا د دې قسم نو ټوټل اته قسم شو ګډه ګډوره بیزا پیسو او ورپسې چې کوم دي غوا او غوي او اوخ او اوخه او دا میخه د دې په جنس کې نو دا چې کوم دی دا کورنی زناور الله وی دا ستاسو لپاره حلال کړل شي دا حلال دی الا مگر ما هغه یتلا علیکم چې کوم لستلی شي علیکم پتا سو باندې په قران کې در باندې کوم لستلی شي دي د حرام ذکر راغلي دي نو هغه حرام دي هغه به نه خوري ولحم الخنزير د خنزیر غوښه حرامه ده نور چې کوم لستلی شي دي قران مجید کې احکامات الله بیان کړی دي نو هغه به نه خوري چې کوم د حرمت ذکر الله کړی دی نو دا استثناء شو ما یتلا علیکم غیر محل الصید مگر حلال مګنه الصید خکار وانتم حرم په حالت چې تاسو په حالت احرام کې چې کله په حالت احرام کې نو بیا به خکار حلال نه غني کو په حالت احرام کې نه خو په حرم د حدودو کې التم خکار چې کوم نه ناروا دي او یو محرم را ولګېدو او د خکار زناور حلال کو نو دا د در پر جایز نه دي دا حلال نه دي زګه دي د حلالي اهل نه دي د خکار هو کورنی زناور حلال ولي شي خو د خکار زناور دا چې کوم نه نشي حلال ولي په حالت احرام کې غیر محل الصید مگر حلال مګنه خکار وانتم حرم چې تاسو په حالت احرام کې ان الله بشک الله تعالی يحكم حکم کوي ما د هغه څه یرید چې غواړي الله د هغه څه حکم کوي چې غواړي الله د ټول کائنات خالق مالک دی انسان دا پابند دی مسلمان دا پابند دی او زمون دین د استماویلو چې دی کې دا معتدل دین دی دی کې نه افراط شته دی نه تفرید شته دی موږ نه د مجوسیانو او آتش پرستو په شان دي دا وایو چې مجوسیان او آتش پرست هغه یو سیز نه خوري هغه دا حلالول دا غیب غني هغه ول یو سیز حلالای آتش پرست او مجوسیان هغه هیڅ چیز به کوم نه حلالای دا ظلم دی گویا دی د الله رب العزت په دی حکم باندې اعتراض کوي چې دا الله پاک الیاذ بالله غلط حکم کړی دی چې تاسو حلال زناور خورئ آتش پرست او مجوسیان د موږ د هغې په شانتې کار نکو چې یو قسمه زناور نه خورو
بلکې هغې د الله د دغه نعمت ناشکري کوي او د ګوش خورو په شان د هر شی هم مونږ نه خورو لکه څنګه چې چیناواله دي ګنګوټان هم خوري سپي هم خوري خنزیران هم خوري الله د ټول کائنات خالق دی او د هر څیز خاصیت ورته معلوم دی چې کوم څیز الله حلال کړی دی د انسان دپاره پیدامند دی چې کوم څیز الله حرام کړی دی د انسان دپاره نقصاني دی د دې وجه الله حرام کړی بعض ځناور داسې دي چې هغه انسان وخوري هغه کې هغه عادتونه راځي لکه خنزیر دی دا بې غیرته دی نو چې کوم سړی خنزیر خوري ته کې بې غیرتوب راځي د دې وجه نه الله پاک جل شانو خنزیر حرام کړی دی په هر یو کار کې د الله خپل حکمتونه دي او د الله په حکمتونو باندې انسان په هر حکمت انسان نه پوهیږي نو الله فرمایي چې ان الله بشک الله تعالی يحكم حکم کوي ما د هغه سو یرید چې غواړي بس الله د هغه سو حکم کوي چې کوم الله غواړي الله خالق دی الله حکیم ذات دی په هر څه کې حکمت دی په هر څه پوهیږي